د تحصیل مندن په کاروباري مرکز کنکوی چوک کې په کوګا روډ د موټرسایکلو د یو داسې ورکشاپ پرانسته شوی چرته چې بعد د ملتان پنجاب نه راغلي کاریګر کار کوي. د اګارې کلي حاجي لایق شاه سٹارټ کړی دغه ورکشاپ پرانسته د علاقې علماو او مشرانو وکړه. میډیا سره د خبرو په وخت حاجي لایق شاه وویل چې دا زما د ډېر وخت ارمان و چې یو داسې ورکشاپ سٹارټ کړم چې زموږ د علاقې ځوانان په موټرسایکل سمولو پسې مردان سواړی او ثوابې ته نه ځي او د کور په درشلي په کمو پیسو کار کیږي. هغوی وایي چې دا مو د خدمت په جذبه سٹارټ کړی، ډېر ژر به ورته سپیر پارټس راوړم او بیا به د موټرسایکلو ایجنسي سٹارټ کوو. حاجي لایق شاه وویل چې انشاءالله کو ژوند و نو د زنانه مرضیانو دپاره به خیراتي ګایني هسپتال سٹارټ کوم. په دې موقع د موټرسایکل کاریګر انجینیر ولایت وویل چې موږ به داسې کار کوو چې بیا به څوک بل ځای ته موټرسایکل نه بوځي. وایي چې د هر قسم سامان به ګارنټي ورکوو او ټول سامان به اصلي لګوو. د افتتاح په موقع کاروباري شخصیت سید نبی شاه وویل چې زموږ د تره حاجي لایق شاه دا ارمان دی چې د کلي علاقې خلکو له هر قسم سهولت ورکړي. هغوی وایي چې انشاءالله حاجي لایق شاه به ډېر ژر خیراتي هسپتال سٹارټ کوي چې به پکې د غریبو خلکو مفت علاج کیږي. انشاءالله تعالی دا خو ما نیت کړی و. دا انجینر صاحب چې دی دا زما واقعي په د ډېر وخت نه دا د ملتان دی او د ونډه کپنۍ انجینیر پاتې شوی دی. 14 کاله د ونډه کپنۍ سره ډیپټي کړی ده. بیا ما سره عربو کې مې یو کال تیر کړی و. د 5 غټې غټې موټرسایکلې وړې دله به راتلې ده به جوړولې چې چا به نشي جوړولی. نو زه د دې ځای د چا نپي نه کوم، ټول مکیناکان دي، ټول ښه دي په خپل خپل ځای باندې. خو دا ما د دې خپلې علاقې دپاره یو داسې سړی راوستی دی چې زمونږ دې ملک ته زمونږ دې علاقې ته د غټو ګاډو ته د موټرسایکلو والا ته و مردان ته یا ثوابۍ ته یا زیدې ته د بوو ضرورت نه وي. انشاءالله تعالی چې څه قسم کار په ګارنټۍ سره دی هغه کار کوي او کم دی چې کم سپیر پارټ کم ایل کم سامانونه راوړي هغه بالکل جینون اصلي سامانونه وي. غلط شی بالکل دته ما ویلی دي چې دا موږ د خدمت په دغه باندې دا کاروبار کولاوو. ته به چې کم نه نو د چا سره د څلورنو دوکانه کوي پر ورځ د قیامت په ته ذمهوار یو سړي ته ستا مثال 1500 روپۍ مزدوري جوړېږي نو سل ورته پرېږده. زمونږ خلک عاجزان دي، زمونږ د خلکو ته تکلیف نه وي. لکه زمونږ د ټولو خلکو ته زه دا وایم چې څه قسم د چا سره کم صلاحیت وي هغه خپل صلاحیت په دې علاقه کې ولګوئ. باقي چې کم دی نو زما خپل دا نیت دی انشاءالله تعالی زمونږ پورې ځای دی په هغې کې انشاءالله تعالی زما د اسپتال لګولو هم ضرورت دی او شاوخت انشاءالله تعالی دلته کې چې څومره کارونه انشاءالله تعالی موږ ورسره چې کوم دی نو د خرات مشینان هم راوړو هغه هم لګوو. د خرات څومره کار وي دی چې انشاءالله تعالی هغه به هم دلته کېږي. باقي نو څومره د موټر سایکل اوزار چې سامان چې انشاءالله تعالی د کپنۍ سره د انجینیر صاحب خبره کړې ده هغې وي چې موږ به تاسو ته د ملتان نه ټول سامان درلیږو په بیلټۍ باندې او چې کله وځي موټر سایکل هم خبره کړې ده انشاءالله تعالی موټر سایکلې به هم نوي درلیږو. ځای تاسو خو موږ سره صرف لا د ځای کمی ده د دې وجې نه هغې ته ما دغه کړی چې تاسو لږ ولنه صبر وکړئ چې موږ ته کله ځای صحیح میلاو شي پوره انشاءالله تعالی نوې موټر سایکلې به هم راولو خرڅوو به انشاءالله تعالی چې به په پول ډسکاونټ باندې میلاویږي هر سړي ته او په ډېر دغه باندې انشاءالله تعالی زموږ دا خپل نیت دی और खपल कोशिश करूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह इधर गुनीर में हम लोग वर्कशॉप बना रहे हैं, हाजी साहब लाएँ इधर इंशाल्लाह पार्ट पुर्जा जेनवन हर चीज़ की गारंटी हमारे पास, अच्छी सर्विस के लिए हम लोग आए। पार्ट पुर्जा भी आपको हम लोग दिखाते हैं कि हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, एक नंबर हर चीज़, ऑयल पार्ट्स हर चीज़। इंशाल्लाह आज स्टार्ट है हमारा, इंशाल्लाह आगे सारा पार्ट्स की तरतीब होगी वो आपको हम लोग दिखाते हैं। जी इससे पहले तो हम लोगों ने मुल्तान में हमारा वर्कशॉप था होंडा का। हाजी साहब ने कोशिश किया कि हमारे इलाके में आएँ, इधर अच्छा सर्विस दे लोगों को, क्योंकि इधर अच्छा सर्विस नहीं है लोगों के पास, लोग खुआर हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग इधर कोशिश किया कि हाजी साहब ने कहा कि इधर हम लोग वर्कशॉप बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पार्ट्स में, अच्छी सर्विस में, अच्छे लोगों में, मोहब्बत में मिला इनसे। हम लोग इंशाल्लाह इधर अच्छा सर्विस देगा लोगों को, और जो भी पार्ट्स होगा होंडा का वो हर चीज़ आपको इधर ही मिलेगी, हर चीज़ जो भी है, ऑयल हर चीज़ पार्ट्स में, हर चीज़ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। मंगा दा जी सेब चले लायक काका दे द ढेर पोखाना ढेर दर्द पचड़ के रली दे इलाके द पारा द खपल खानदान द पारा द खपल बचो द पारा द इलाके द बचो द पारा
چیرې لاول خود په موږ ټول باندې دا کوشش وکړو چې دې اعلی تعلیمونه وکړي د اعلی تعلیم نه وروسته دې بیا دا کوشش کوي چې یاره زمونږ دا بچي زمونږ دا کشران دې ټیکنیکل لاین باندې دې راشي او دې هنرمند شي او خپل رزق دې په خپله ګټي د پینډای کراچۍ د دوبۍ د سعودي د هغې د مسافرونو او د هغې د مزدورونو دې خلاص شي. دویم نمبر دغه تاسو دا خبرې چې واورېدې د دې په زړه کې ډېر درد لري د ده دم خواهش دی چې یاره ما په دې ځای کې یو بهترین اسپتال جوړ کړي د زنانو او د زنانو جمله مسلې چې دي چې دا زه یو په د یو ټرست په بنیاد باندې د یو دغه په بنیاد باندې یو خیراتي اسپتال په بنیاد باندې چې موږ ته پښتو کې خیراتي اسپتال وایو د هغې دپاره د فقیر استاد د پمپ خواته د ده ځای دی 2-3 کنال او په هغې کې د ده اسپتال د جوړېدو مې اراده ده. دې تاسو د ده دا خبرې واورېدې چې د ده په زړه کې دومره درد دی چې دی وي چې دا نوجوانان هم ټول ټیکنیکل شي او زموږ د اسپتال ته میډیکل فیسیلیټي هم اعلی راشي او په ټیکنیکل لیول باندې هم معیاري سروس د علاقې ته راشي.